د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ سیرت او دا هغه واقعه هغه شروع کوو. د چې کوم ملګري هغه تللي دي عمرې له یا حج له تللي دي او د مکې معظمې نه مدینې پر طرف باندې هغه سفر یې کړی، نو نن دور کې هم هغوی ته دا پته لګي چې د مکې نه روان شي مدینې منورې ته ځي، نو د دې په دې منځ کې څنګه صحراګانې دشتې دي، اوږدې اوږدې چې نه هغه دشتې دي، لرې لرې پورې چې دی هغه آبادي نه ښکاري. په د نن نه چې نو 1500 کاله مخکې چې دور د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو په هغې کې به د دې کوم حیثیت و، دا به څنګه دشتې وي، څنګه چې دی نو هغه صحراګانې به وي. اتم د هجرې دی، د هجرت اتم کال دی، او په دغې صحراګانو کې یو ځوان چې دی نو هغه په اس باندې سور دی او روان دی، په دې نیت باندې روان دی چې زه ځمه د مکې معظمې نه د مدینې منورې په طرف باندې. خو چې دی په دې لاره باندې ځي، نو په دې لاره باندې دته مختلف چې دی نو هغه سوچونه راځي. مخې ته چې دی روان دی، مخې ته داسې یو ډیرکۍ غوندې راغله چې په هغې باندې وخته او سر ته ورسېده، نو د ده دې مزغو ته داسې راغلل چېرې شاته نه ما ته چېرته آواز وشو. ابو سلیمان راته وویلی شو، ده شاته وکتل، چې ویې کتل د مکې معظمې را ټول ښار هغې په نظر باندې راغی. خپل کلی او خپله علاقه چې سړی پرېږدي او د هغې نه ځي، نو هلته څه سوچونه یي، څه یادونه یي، هغه دې راکاږي، هغه دې نه پرېږدي چېرې ته د دې ځای نه لاړ شه او مخکې لاړ شه، دې ته یې نه پرېږدي. ده چې دی نو شاته وکتل، ده ته چې نو خپل بچی سلیمان او خپل پلار چې دی نو هغه ولید یاد شو. دا ځوان چې نو دا خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه دی. خو چې ده وکتل، نو بیا ورته ذهن ته خبره راله چې همت مه بایله، فاصبر، کلک شه، لا یستخفنک، همت مه بایله، جذبه هغه مضبوطه کا، او چې کوم منزل طرف ته روانې نه خوازه په شا نه شي. مکه معظمه به تا شاته راکاږي، وګورې په شا باندې را نه شي. د بیا چې دی نو د مکې معظمې نه خپل نظر واړه او مدینې منورې طرف ته روان شو. په دغه ټیم کې د ده عمر 43 کاله دی، خو چې په دې اس باندې سور دی او دی روان دی، نو داسې ښکاري لکه د 20 کالو ځوان. داسې چې یو همت، داسې یو باډي او تکړهوالی الله تعالی هغه ورکړی و. د ده د پلار نوم چې دی نو هغه ولید و، او د ده د زوی نوم چې سلیمان و. ده به دا خوښوله چې ما ته د ابو سلیمان ویلی شي، ما ته د ولید زوی نه شي ویلی، دا به یې خوښوله، دا به مخکې بیا ارام شي. او ده چې دی د مسلمانانو خلاف د وړو وړو مقابلو نه علاوه 2 غټو جنګونو کې حصه اخیستې وه، یو جنګ احد او دویم جنګ خندق. او بلکې دا لا مخکې به راشي، په جنګ احد کې ابتداءً مسلمانانو فتح موندلې وه، خو بیا وروسته چې هغه فتح په شکست باندې بدلېده، نو د هغې سبب خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه جوړ شوی. هغه ټیم کې دی لا مسلمان نه و. کله چې په نبي علیه السلام باندې وحی راتله، په هغه ټیم کې د خالد رضی الله تعالی عنه عمر هغه 23 کاله و، او د ده پلار چې ولید، نو دی په خپل خاندان کې مشر بللی شو. خلکو به په هغه باندې فیصلې کولې. ولید به چې کومه خبره وکړه، د هغې نه با خوا دې خوا نه کېدل. او خالد رضی الله تعالی عنه چې دی هم په هغه ډګر باندې روان و، ده ته دا خبرې یادېږي چې زمونږ په مکه معظمه کې مشري وه، خلکو به په موږ باندې فیصلې کولې، موږ په مکه معظمه کې بیا څه وکړل، د نبي علیه السلام سره مو څه وکړل، د هغه پیروکارو سره مو څه وکړل. دا سوچونه چې دی نو هغه د ذهن ته راځي، او په دې سوچونو کې زیات سوچ د 2 کسانو راځي. یو سوچ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه د دې په خیال باندې یو نوی دین راوړی، او دویم د خپل پلار د ولید چې هغه د نبی علیه السلام په دشمنانو کې د ټولو نه غټ دشمن و. دا دواړه سوچونه چې دی نو هغه ذهن ته راځي،
او په دغه حالت کې مخې ته چې نو د کجورو یو باغ راغی او دې هم ستړی شوی دی، اسپه هم ستړی شوی ده. د ده هغه اسپه په خپله باندې چې دی نه هغه د دې کجورو دې باغ ته ورتاو شوه او چې هغې ته ورتاو شوه مخکې څه کېږي انشاءالله سبا به راشي.